الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. محترمو علماء کرامو زبور کال تاسو توا دا پارچا چیکنگ رازی نو زو هغه ورځ چاله نور کوم بار بل خوا باندې موضوع دلته تاسو سره په دې نیت او په دې اراده چې تاسو ټول د دې ځای نه فارغي د دې ځای په مسکلي دي الا من شاء الله یو کس نو بداسي چې هغه په دې ځای کې تورنی کړي د تفسیر یا د حدیثو نور اکثر ملګری هم د دې ځای فارغ شوده دي او بیا په خپل درسونو باندې مصروف دي مشغول دي ټیم ورته ملاوي نه نو دا یو باندې جوړ شي نو ایته ټیم ملاو شي دلته کې راو شي یو اشاره تیر کی او نصرته تیر کی اترازه پرچا چې مومو کی او دا خپل بورډ چې تاسو وحدت المدارس الاسلامیہ دے نو بدے کی دا خدمت مقام ملاو شي تاسو ته خیر او فائدہ ورسی او مونږ ته خیر او فائدہ ورسی الله دا ټول خیرونه په خپل دربار کې قبول او منظور ګرځي او الله دې ټول اجر ورکړي نو زمای راځي چې زبتاو سره دلته کې د غرضی او ځای تیرو او چونکه او غټ جماعت دی او بیا داغی ذمہ دارای دی داغی منډی تړی دی نو زه اکثر موجود نیم اوسم زه دعا قطر ته تلو ما دعا قطر ته تلو زما دو مقاصدو یو مقصد تا چې د حضرت شیخ القرآن د زړو شاګردانو نه یو بهترین عالم یو بهترین مصنف او یو بهترین تیر انداز د شیخ القرآن د طرف نه حضرت علامہ مولانا خان بادشاہ د دوحه قطر چې حاصل کې د کرم ایجنسای دی د اوچت اوسیدونکو او بیا په دوه قطر کې دا صد پاسا 50 کال وکی کتابونه هم ډیر لیکلي دي او بهترین عالم دی هغه بیمارو او هغه کال باندې راته دلته بداغه څه بیماری علاج مشو او سره بدلته به وخت تیر کو او ټول عمر خپل رابطه د دې مرکز سره ساتلې و که غربت کې و که په مالدارای کې و که په تکلیف کې و که په خوشحالای کې و او شیخ القرآن نور الله عمر قدوم دا سره خپل مینه بکولا او د شیخ القرآن د وفات نه بعد مام څه کمې نه وکړي تر کراچۍ تر لاهور تر اسلام آباد پېښور کله چې هغه بیمارو نو زما سره ما په بوتو ډاکټرانو ته مې وکړو علاج به مې وکړو او تر دې حد پورې چې یو ځل هغه ما ته وایي چې ډېر بیمارو زما سره هسپتال کې د شپې ومومه ما به کور خوشې پرېښودی و خو ما به وایي دا د ده سره وفاداري ده ځکه د شیخ القرآن د طرف یې غشي ویشتي دي نو زه به هغه سره وم نو یو ورځ ماسخوتن
هغه داسې سترګو نه وکړې لړې ما یې جیولې وی یاره که زه وفات شم نو زما د بچو خو کور نشته په پاکستان کې ځکه د هغه کور سوی و کلي کې خلکو والا کور سوځولی و نو ما ورته ویل چې زه یم نو تا سره څه غم دی چې الله ما له وجود را کړی دی او ما له طاقت را کړی دی ته بېغمه شه ستا کور به وي په پاکستان کې نو په دوی مرض باندې ما هغه له په پېښور کې په یوسف آباد کې کور واغسته او په خپل پیسو مې واغسته هلته مې خبره وکړه هغه وخت کې زما ښه کاروبارونه به ما کول او ما ورته هېڅ فکر ونه کړي بیا د هغه څه کتابونه ځای په ځای باندې وو هغه مې ورله راغونډ کړل هغه مې ورله په یو ځل باندې خرڅ کړل څه بڼو کې اوسه یو ځای څه بل ځای هغې پسې لړم ګاډي مې ورله وکړل او کتابونه مې یو ځای ته راغونډ کړل مې ورله خرڅ کړل هغه پیسې مې هم هغه ته حواله کړې او هغه له ما ښه خدمت کړی و هغه بیا بیمار و نو بیا به دلته راتلی نه شه 2017 کې زه قدم ته تللی وم او د هغې نه بعد بیا مقنون ملاو شوې نو ما وی یو خو به زه د هغه تپوس هم وکړم او هغه به ووینم او دویم به دا چې زه به لغونته طرف ته شم نو لږه دمه به وکړم ستړی شوی وم ډېر زیاته دوره را روانه وه نو ما هېڅ چاته حال نه ویلې په قطر کې او نه مې څوک خبر کړي ځان له مې ځای هم کړی و ځان له مې ټکټ او هر یو شی کړی و ویزه مې هم ځان له برابر کړه د هغې انتظام او زه لاړم او هلته مې یو څو ورځې تېرې کړې او د هغه بیمار پړسي مې وکړه د هغه کور ته لړم ډېر زیات بچي خوشحاله شو ډېر زیات کور والی ډېر زیات خوشحاله شو او زما هم ډېر قدر او احترام وکړ او ما هم د خپل وس مطابق د هغه ما سره مینه او ښکاره کړه نو یو خو هغه مقصد الله سر ته ورسو او هغه ډېر خوشحاله شو بچي خوشحاله شو الله ورله ډېر ښه بچي هم ورکړي دي نوسین وساني و ډېر خوشحاله شو او یو رابطه چې هغه کټ شوې د 8 کاله نو هغه بیا تازه شوه او زه هم لږ دمه شم ځکه چې د کله کله سړي ته کار ډېر شي نو دی ذهني ستړی شي لکه یو سړی کله کله کور خلاص دي او دی خوب ویني په دې خوب کې دی په څه کار اخته وي او منډې وهي او دغه دی چې راپاسي نو دی ستړی ستړی نو د منډې نه والي خو هغه ذهني ستړی او ستړیوالی هم د ذهني زما په خیال د بدن ستړیوالی دی بس ستړیوالی د ذهني هغه ستړیوالی هم ختم شو او زه بیا تازه شم دوره را روانه ده انشاءالله په 9 تاریخ به موږ دوره شروع کوو نو هغې ته به بیا تازه شوي یو او دکه زموږ د خوشحالۍ ورځ تاسو هم دلته پرچاچه کې کو هغه وشو او نن کېدای شي هغه سر ته ورسي زموږ محترم قاری شاد محمد صاحب دیم چې ذمہ دار دي د وحدت المدارس نو دیم ځان را رسولي او تاسو سره نو دا یو ښکلی اتفاق او اتحاد او یو مینه او یو محبت هغه زموږ د ملګرو ترمنځ اچولی دی زه کله کله سوچ کوم چې په هر چا باندې نعمتونه وي هغه نعمتونه ومي تکلیفونه ومي خو دا په موږ باندې چې د رب العزت کوم احسانات او نعمتونه دي نو دا څه ډېر زیات دي او د حد نه ډېر دي او زموږ د عقل نه بهر دي موږ د کال شروع چې کېږي نو هغه زموږ د شعبان د 10 نه شروع شي په 10 شعبان دوره تفسیر شروع شي 27 رمضان باندې دوره تفسیر ختم شي دا ټول ورځې د قرآن په تعلق کې تیریږي درسونه یو تکرار یو طالبان یو کتاب کتلی او مطالعه یو دقیق تیر شي په دغه ورځو کې چې کله زه افتتاح د درس وکړم نو زه بیا هېڅ چېرته نه ځم غم خادي هم پرېږدم
او ما نه څوک ګیله هم نه کوي که څوک راته ووایي هم په دغه ورځو کې د څه کار نه زه ورته وایم د درس ورځو کې زه هېچا ته نه ځم یو په هغه ډېره مجبوري شي بیا چې کله 27 رمضان باندې ختم وشي نو هغه یو ورځ دوه میاشت کې هغه لکه دمه شي بیا په اختر کې 2 ورځې میلماني په 3 ورځ باندې زما نوم مشران شته زه لا دوره مشر نه یم نو بیا دغه مشرانو ته ښکاره شم بیا په 5 ورځ باندې د اختر زموږ وړه دوره شروع شي 10 ورځې یا 8 ورځې هغه وړه دوره نو افتتاح د وړې دورې نو بیا اختتام د وړې دورې نو پای کې وړه دوره کې علما راشي مدرسین راشي د پنجاب مرګري راشي ځکه هغه اردو کې پخوا په دواړه پښتو کې وي د پنجاب مرګرو سره تعلق ونه ځکه چې پنجاب کې هغه وخت کې شیخ القرآن له چا دعوت نه ورکړي شیخ القرآن له پنجابي ډېره ټیټ ورتله اردو هغه ویلی شوه خو شیخ القرآن الله دې پرې رحمتونه وکړي هغه له چا دعوت نه ورکړي یو ځل ما ته یاد دي زما د ماما زوی و سلیمان نوم یې و الله دې وبخي او زما نه کشر وفات شوی دی هغه د لاهور کې نوکري و د هغه ډاکټر اسرار سره تعلق و نو هغه راغی او شیخ القرآن ته وویل چې زه ډاکټر اسرار صاحب پنځیر ته راغواړم ما دعوت والا کوم نو که ستا اجازت وي چې دعوت والا وکړم که ستا اجازت وي نو بیا نه راغواړم شیخ القرآن ورته ویل سلیمان ته به مېلمه راغواړې زه به تا څه وایم چې مه راوله بیا موحد بلکل یې راوله خو چې راولي نو ما سره به ګورې چای څکي دعوت والا تا کړی دی ما سره به چای وڅکي نو هغه ډېر خوشحاله شو ډاکټر اسرار راوغوښته هغه چې راغی دلته هغه بیان وکړ او بیا زما دا کور چې دی نو دا زمونږ دیره وه او دا دې خوا دا هم کور و دغه دیره کې شیخ القرآن هغه له چای وکړه او هغه راغی دې کې لویه څاخانه وه هغې کې ناست و نو شیخ القرآن هغه ته د یو څو صورتونو مقاصد بیان کړل د هغه د قرآن سره شوق و نو هغه ډېر متاثر شو شیخ القرآن مقصد دک او چې زه په پنجاب کې یو درس وکړم نو هغه شیخ القرآن ته وایي چې موږ ته به د قرآن درس ونه کړي شیخ القرآن ورته وایي ولې به درته ونه کړم وایي موږ له ورځې راکړه شیخ القرآن ورته وایي ټیک دی شیخ القرآن هغه له ورځې ورکړې او ورته یې ووایي چې زه به په دې تاریخ درس شم او زه ورځې به هلته تېرې کړم درس به وکړم هغه چې لاړ شیخ القرآن ډېر خوشحاله و چې ما له په پنجاب کې دعوت راکړ او ملګرو ته وایي په پنجاب کې به درسونه شروع شي پنجاب کې درسونه عام نشته بله یو د پنډای درس و نو ملګرو ته وایي چې درس ته به ځو نو میر سمیع الحق صاحب و زه ومه د دې پېښور سه یو څو ملګري نور وو هغه ته وی او مونږه یو فلاین کوچ وکړ او مونږه لرو د ډاکټر اسرار ځای ته هغه تاریخ باندې شیخ القرآن ډېر خوشحاله و او هغې کې بیا د پنجاب هم څه کسانو یو پروفیسر و چې هغه اوس کتابونه هم لیکلي دي نو هغه درس شروع شو ډاکټر اسرار په خپله هم هغه درس کې ناست و ډاکټر اسرار د شیخ القرآن شاګرد و په دغه درس کې شاګرد شوی بیا به چې درس ختم شو نو بیا به د ملګري ناستو مختلف خلک به راغلي وو تپوسونه به یې کول د دې جماعت اسلامي مولانا عبدالمالک یو ورځ هغه راغی مولانا ګوهر رحمان خو هم د شیخ القرآن شاګرد و د مردان کې چې و نو هغه راغلی و نور داسې مېلمانه به راغلل ماسخوتن به بیا موږ خپله کې ناست وو ګډ شپ به ولګېدو ملګرو سره به
پکې خبرې اترې وشوې یو څو ورځې هغه درس وشو او د هغې ډېر ښه اثرات وو موږ چې واپس راتلو شیخ القرآن ډېر خوشحاله و ویره په پنجاب کې درس وشو دا ډېر ښه وشو د شیخ القرآن دا آرزو وه چې په پنجاب کې زما درس وشي بیان وشي به چا دعوت نه ورکړي کله چې زه امیر شم شیخ القرآن وفات شو نو ما وی دا ارمان به دې انشاءالله زه پوره کړم او الحمدلله ثم الحمدلله نن په پنجاب کې درسونه شروع شو تنظیم ما جوړ کړ ملګري منظم شو او اوس په دې وخت کې د مولانا عصمت الله ملتانی زموږ نائب ناظم اعلی داغه درس قرآن په وا بچرا کې شروع شو زموږ د پنجاب امیر مولانا فرید احمد حقانی صاحب اوس د موز نه مخکې د سهار موز نه مخکې زما او دغه خبرې وشوې په ټلیفون باندې ما ته وی زه راځم نن نن مه راځه ځکه زه اوس روان یم بل خوا یا سبا راشه او یا شپې نه راشه نو زه به واپس راغلی نو دا مولانا فرید احمد حقانی صاحب درس قرآن شروع شو د مولانا شکیل الرحمن هغه د سیالکوټ داغه درس قرآن شروع شو اشتهارات ورکړل پاریپور کې قواسم زمونږ مولوی احمد جمشید دی هر کال به درس لراته دا دو کالو شو ما منې که ما ورته وایي ته به اوس هلته درس کې خلک وایي چې بل درس دی نه زما درس دی جواب چې نور درسونه شروع شي نو هلته درس شروع شو نورو ځایونو کې درسونه په اردو ژبه کې نو کوم چې د شیخ القرآن مقصد و انشاءالله اوس په پنجاب کې هم درسونه د قرآن شروع شو د چا مقابله مقصود نه ده زموږ مقصود د قرآن کریم درسونه نو هغه روان شو او انشاءالله به نور هم زیاتېږي او خورېږي به نو عرض مې دا کو چې زموږ درسونه د قرآن هغه شروع شي زمونږ وړه دوره وه په پښتو کې به اول بیا ما اردو کې شروع کړه د دې دپاره چې د پنجاب ملګري هغې دورې له راځي نو دوی به د قرآن خوند وګوري نو د دوی به شوق پیدا شي ولې به هم درسونه شروع کړي پښتانه ملګري هم راځي علما نو د وړې دورې ختم وشي د وړې دورې نه پاس بیا دوره حدیث شروع شي نو دوره حدیث سره سره سهار د قرآن کریم درسی او بیا احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د افطار کورسی د کتابونو درسی او مقالې لیکلی شي نو بیا د دوره حدیث اختتامی نو په هغې کې مقالې پیش کی کوم چې مفتیانو لیکلي او مرګري بیا هغې له راشي او پای کې او په دومدامه مرګري شریک شي او هغه مرکز سره خپله رابطه جوړه شي مضبوطه شي بیا هغې نه بعد په دې کال کې منځ کې ځای په ځای باندې پروګرامونه جلسې نو څوک جلسې د نورو مقاصدو دپاره کوي خو الحمدلله زموږ ملګري ما له دعوت راکړي او زه لاړ شم خلق راوټ کړي مسله د توحید او سنت په کې وشي تنظیمی خبرې په کې وشي د جماعت ترقی په کې راشي نو دا یو ډېر لوی نعمت دی چې الله رب العزت په موږ باندې کړی یا هغه وخت چې مبتدیینو به پوسټرې چاپ کولې چې سوال نسل مې نه کړي نو هغه قرآن نشي ویلې او که قرآن وایي نو کافر کېږي هغه چې کتاب کې به آیت د قرآن راغی نو د هغې ترجمه به یې نه کوله وی طالبه مخکې ځه او صرف دوره به وي صیغه دا ده او ترکیب یې دا دی او کله کله به یې پوسټرې په دې ورځو کې چاپ کړي چې موږ به اجرا د علم نحوي کوو په قرآن کې قرآن دې د نحوې دپاره کوو حالانکه نحوه د قرآن دپاره وه نو هغوی به د اجرا کتاب وګرځو قرآن کریم نفحة الیمن به د
عربیت لپاره او قرآن به د دوی د نحوې لپاره هغه د قرآن نه به خلک منې کول شیخ القرآن داسې او خاموش تحریک وچلو چې نن بدعتیانو پوسټرې چاپ کوي د قرآن درس وایي او د قرآن درس به شروع فلاني ځای کې درس دی فلاني ځای کې درس دی او زمونږ کیسټ یې اوري د شیخ القرآن اوري زما اوري زما درس ته ناست دي په لایو باندې او هغه درس ته کوي چې موږ هم دا درسونه شروع کړي موږ به خوشحاله یو خفه پې نه یو ووایي شکر دی دی چې د قرآن درسونه کوي نو دا زمونږ کار دی کوم چې زمونږ اصل کار او هغې شروع کوو الحمدلله دا تاریخ ډېر مخکې لاړ د یو خاموش کور نه د یو زمینداري کورنۍ نه روان شوی او لوی محلات یې په لپیټ کې راوستل داسې تاریخونه داسې بل ځای نه دي چلېدلي او بیا داسې تاریخ چې اویا کاله وچلېد او په هغې کې کمیره نه دی هغه مخکې لاړ او ورځ تر ورځه مخکې روان دی او بیا د شیخ القرآن د وفات نه بعد الحمدلله ثم الحمدلله زما غوندې د یو ناچیز نه الله دوره کار واغست اولی دا د الله په موږ نعمتونه او په موږ باندې احسانونه دي نو موږ او تاسو باندې الله یو ډېر لوی نعمت کړی دی زه کله کله د شپې سوچ کوم چې یاره د مرګرو به دا کار څنګه کېږي داسې به څنګه کېږي دا جماعت به مخکې څنګه دي نو کله کله الله زما په ذهن کې داسې یو خبره واچوي چې هغه ډېره د فایدې نو زه سهار د هغې اعلان وکړم او هغه شروع شي او هغه نور مخکې لاړ شي د هغې نه یو دا وحدت المدارس و چې د برګرو سره به هم ټول عمر فریاد به کو من سره دا وشو من سره دا وشو که هغوی به چېرته په سرکاري دوره باندې تلل یا په فند باندې تلل د وفاق په فند باندې د نور مولیان به ځان سره که په د اشاعت مولا به پکې نه و که به امتحانونو کې د چا ډیوټۍ لګولې نو د اشاعت د مولا ډیوټي به نه وه دی پکې نه پرېښوده که د هغوی به میټینګونه اجلاسونه نو په هغې کې به د اشاعت یو لوی عالم چې د هغه مدرسه به هم د هغوی سره وه خو هغه له به دعوت نه ورکو خو هغه له به ورکو چې هغه به داسې خوراکی غوندې وه خوراکی خو پېژنئ که دا خوراکی غوندې وه رور به نه و نو دا خوراکی غوندې به وه چې او لالا ته وښوه یا لالا ته وښیه نو هغه خوراکی غوندې له به دعوت ورکو خو رور له به دعوت نه ورکو ځکه رور به ورته خبره کوله نو په دې پوه و چې دی به راته بیا خبره ایغه نیغه کوي نو هغه له بې دعوت نه ورکو الحمدلله الله اسباب برابر کړ خپل بورډ جوړ شو او 45,000 طالبانو څخه امتحان ورکړ او تقریبا 2 लाख پرچې هغه نن دې مرکز ته راغلی او تاسو د هغې ټولو چیکینګ وکړ او هر چا له د هغه مطابق نمبرې تاسو ورکړي او تاسو وکتل چې چیکینګ څومره په صحیح طریقه باندې څومره په خاموشه طریقه باندې کېږي او په هغې کې د هېڅ چا لحاظ نه کېږي او تاسو په اول کې زموږ ناظم صاحب قاري شاه محمد صاحب تاسو ته هدایت هم ویلي چې د هېڅ چا لحاظ به پکې نه د هېڅ چا خیال ساتل به نه او هغې له به موږ کوډ نمبر یې ورکړی چې دا پته لګي چې دا پرچه د چا ده دا نه چې زه غافل یم ما د کیمرې هم لګولي زه په موبایل سره مې کنیکټ کړي ومي زه ګورم هغې کې او چې څه د هغې مطابق کاري نو هغه زموږ د وحدت المدارس ډایرکټر محمد اسماعیل هغه ته زه حواله کړم هغه بیا هغه کار زمونږ د دفتر ناظم ادریس شاه صاحب
هغه سره او قاری شاد محمد صاحب سره مشوره وکړي دای ته کار وکړي بیا دا غي چیکینګ کوي او باقاعده د ډیرو پروسس نه د ډیر دغه نه غتیریږي او زه ته غافل نه یم زه بار څه باندې مې نظر یو زه ګورم نو الحمدلله هغه چیکینګ نن به سر ته ورسي ان شاء الله او پوره بشي بیا دا غي بل مرحله را روانه شي بیا دا غي چې حق الخدمتي نو هغه تاسو ته ملاوي شي او الحمدلله ټول مدرسې اکثر راځي وای موږ مقروض یو قرض دی او یاره داس شعر دی او داسې چل دی او په خپل هم چاندو پسې رواني زامن هم رواني سفیران هم رواني او بیا هم هغوی مقروض او مقروض الحمدلله ثم الحمدلله یو دا مرکز دی چې دا د موحدینو مرکز دی د دې سفیر نشته زما زیه نشته چې چاندو پسې وګرځي زه چاندو پسې نیم ګرځېدلې زه دا قدر ته تللی بیا نورو ملکونو ته لاړ شم هم ملګري مینه کوي محبت کوي او تحفه ماله راکړي مینه وکړي خو زه اول دا وایم چې زه ګورې چاندې نه نیم راغلی او نه مې چاته بلې چینګه کړې ده او الحمدلله په دې مرکز یو روپۍ قرض نشته دا نه چې خرچې نشته خرچې خو په کال کې هم زمونږه دلته لنګري او د 600 کسانو لنګر چلیږي نو ولې دای خرچه دي تقریبا 40,000 روپۍ حسن ته هغه لنګر 50,000 روپۍ دا درځي خرچه ده د استادان دي 11 استادان دي ځای کې نو هغه له مناسب سو اگر چې هغه ډیر نیه او بیا هم د میاشتې کافي خرچه راځي دولت المدارس تقریبا سے 1,40,000 1,50,000 پورې دا تنخواګانې دي بیا دا هغې کله سټیشنري او کله کمپیوټر او کله یو شی او کله بل شی نو دا خرچې نه بیا د روجې درسي او د هغې لنګري د وړې لورې لنګري نو دا خرچه نه خرچه هم کافي دلته بیا مېلمانه دې ځای کې څومره زیات راځي نو دا یې خرچه نه بیا د جماعت دې منډې تړې یو خوا بل خوا کله فلاني ځای کې سړی مړ دی او کله فلاني ځای کې دا دي او کله فلاني او زه منډې ومه او زما د میاشتې تقریبا 2.5 لک روپۍ دا صرف د تیلو لګي بیا د عملې چې کوم ما سره یې نو د هغې تنخواګانې نو دا خرچې نه خرچې ښې ډېرې دي خو الحمدلله ثم الحمدلله ډېر مخلصین ملګري هم شته چې هغوی ما سره پکې لاس کوي او زما خپل هم الحمدلله کاروبارونه یي او زه منډې ومه نو هغه هر څه پوره کېږي دا مې دې لپاره تاسو ته ووایي چې په موږ د الله ډېر لوی احسانونه دي او ډېرې مهربانۍ دي موږ د هغې شکریه نشو ادا کولی دغسې تاسو که سوچ وکئ او ځان له کښېنئ چې په دې جماعت کې راغلي نو څومره احسانونه د رب العزت دي نو دا تاسو پوره کولی نه شئ وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها که د الله نعمتونه شمېرئ نو شمېرلی نه شئ نو یو ځای وایي ان الله لغفور رحیم او بل ځای وایي ان الانسان لظلوم کفار احسان کوونکی الله دی نو کته شکریه ادا کې او قانون کې خو هغه در باندې احسان نه کوي نو هغه بخښونکی مهربان دی قربا دی او یو مېلمه دی انسان دی چې په هغې احسانونه کړي دي نو دی هغه شمېري نه نو ان الانسان لظلوم کفار انسان ډېر ظالمه ناشکره دی چې د نعمتونو شکریه نه ادا کوي نو موږ او تاسو له د الله د نعمتونو شکریه ادا کول پکار دي او څومره چې شکریه ادا کوئ نو دومره د الله احسانونه او د الله نعمتونه زیاتېږي او څومره چې څوک ګیلې کوي یا ځان وږی کړي او ځان نهر کړي نو دومره یې الله نهر کړي نو دا د خدای احسان دی په موږ او تاسو دې مرکز کې راغونډ شو یو بانا یو سبب جوړ شي تاسو یو بل سره ګپ شپ پکې ولګوئ
یو بل ویني نو دا د خدای ډېر لوی احسان دی او موږ د الله ډېر مشکور یو الله دې په موږ باندې همیشه دا احسان وکړي نو زه قطر ته تللی وم بیا په درېیمه څلورمه ورځ باندې یو تصویر شیئر کړم هغې کې زما دا مقصد نه و چې زه په تصویرونو مې نیمه یادي سره مې شوق دی خو زه چې یو کار کوم نو زه په هغې سوچ کوم ما دې له وکړه چې ملګرو ته پته ولګي چې زه د پاکستان نه بهر یم په قطر کې او د قطر ملګرو ته پته ولګي چې زه دلته راغلی نو چې هغه ملګرو وکته نو ملګري حیران شو چې دا څنګه چل دی نو بله ورځ مې نمبر شیر کړ چې نمبر مې شیر کړ به دا کړنګارې شروع شو بیا نو ملګرو رابطې کولې او څوک پکې چا به وایي زه درځم ماله ټیم چې میلاو شو ما ورته یو ورځ وخېله او ملګري راغله او میلاو شو او یو نوې تازګي راغله ملګري موږ له تنظیم دلته ما تنظیم شته په تاسو نه یې شوی دی نو هلته کې مولانا زموږ ملګري مولانا خان بادشاه صاحب شاګردان او نور زاړه ملګري نو هغه راغونډ شو او یو نوې تازګي راغله او دا د الله احسان دی چې زه کوم ځای ته لاړ شم نو په هغه ځای کې تازګي راځي یو ځل کراچۍ ته تللی وم نو یو مدرسې ته ملګري وی چې فلاني سره ملاقات مې وکړه شو که نه نو هغه ته کال وکړ نو هغه ورته وی چې یاره تاسو یو دونه دی صبر وکړئ زه بل په روان یم بیا به راشي ما ملګرو ته ویل نن خو شته که نه بیا ما دی چې ځو ما دومره زه کوم ځای کراچۍ کې کېنم چې موږ لاړو هغه محتمم صاحب په چمن کې کورسای پرته وه پکې ناست و یو بالښت خپو ته پروت و نو په بالښت خپې ایښې وې او چمن کې ناست و زه یې څه کولی یم ژر راپاڅېده ګڼه بڼه وشوه نمایندګي راته وایي چې هغه وایي چې دوه ورځې به زه نه یم نو ما راځئ که یي خو خو که نیم طالبان خو به ووینو که نه نو هلته ډېره سختي په طالبانو چې چا سره به میلاوېږئ نه راوځئ به نه ما ته ملګرو ووایي چې طالبان ما پرېږده زه چې لاړ شم دا طالبان د دوی پلار هم نه شي کنټرول کولی خو چې زه لاړ شم ویې نه چې ډېره سختي ما زه ته راځئ که نه چې لړو د مونځ ټیم و جومات کې چې څنګه مونځ وکړه غر شم دې طالبانو جوړ په چمن کې مې پرلت و ورته کېناستم طالبان ټول چاپېره شو مدرسین و محتمم صاحب ډېرې اشارې طالبانو ته کوي خدای شته که پېژنو ما طالبانو ته ویل دا انقلاب خدای ماله راکړی دی دا زه راوستی شم دا ماله د پاسوړو چړو هم راځي د کینولو هم راځي او ډېر دوم دام شو من طالبان شو خیر ګاډي باډي وشوې ټولو سره طالبان ته ما ویل زه ویل تاسو ځئ ما یو زه محتمم صاحب سره لږ ګپ لګو یو ساعت هغې سره کېناستو چې را روان شو ملګري ما ته وایي دا تا خو عجیبه کار وکړو ما دا کارونه راځي تاسو بېغمه شئ نو دا د خدای فضل دی چې زه چېرته لاړ شم ملګرو کې یو نوې روح پیدا شي یو جذبه پیدا شي نو په خطر کې هم دغسې ډېر ښه ورځې تېرې شوې او زه هم دمه شومه خو زه بیا کار ته دمې م انشاءالله او بیا به کار رواني چلیږي به دغسې تاسو مرکز ته راغئ یو نوې روحاني ویښوالی راشي چې ځئ نو تاسو به انشاءالله خوشحاله یئ دمه به یئ نو الله دې تاسو په خوشحالو باندې خپلو ځایونو ته بیا ورسئ او دا ستاسو مرکز دی ستاسو ځای دی دا وحدت ستاسو بورډ دی دا جماعت اشاعت توحید سنت ستاسو جماعت دی او دې ته کار ووایئ چې جلسې کوي پروګرامونه کوي نو په دې مه کوي چې د فلاني به ښه تقریر او فلاني به ښه اواز فلاني دې ته ګورئ چې د جماعت خبره کم یو کوي چې کوم سړی د جماعت خبره کوي په ساده لهجه کې دی کوي په خوږ اواز کې دی کوي خو چې د جماعت خبره کوي
نو هغه له ترجیح ورکوي ای کې ډېره فائدې دا مرګرو فائدې ځکه هغه بیا وایي چې د جماعت خبره کول غواړي او ستاسو به کې فائدې او د جماعت به کې فائدې الله دې زموږ د جماعت لا نورم ترقی ورکړي او الله دا توحید او سنت په ټولي دنیا باندې خور کړي او الله دې زموږ د عمل د امن ځای وګرځي او الله دې په موږ صحیح حاکمان مسلط کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ما چې کوم آیات ویلو ایګم الله وی والذین جاهدوا فینا چا چې زمونږ په دین کې کوشش وکړ لنهدینهم سبلنا زبې کلکو په خپل لارو باندې زبې کلکواله ولا ورکو وان الله لمع المحسنین او دا الله میت خاصه د نیکانو خلکو سره محسنین هغه چاته وي چې جاهدوا فینا چې هغه کلکی په مسله کې کلکی په کار کې کلکی د توحید او سنت په خدمت کې نو هغه ته محسنینو کې وشمیر او دا الله میت خاصه دا وایي سره الله دې زموږ ټول د خپل دین